کله چې دې دا ظلمونه ډېر کړل او 13 کاله پس حضرت موسی علیه السلام چې کله دې ظلمونه ډېر زیات شروع کړل نو موسی علیه السلام د الله پاک حکم وکړو وی ته او حضرت هارون علیه السلام او بنی اسرائیل دا ټول چې کوم دی روان شي او شام طرف ته ځي فلسطین طرف ته دې ځنه هجرت وکړي نو موسی علیه السلام خپل ټول بنی اسرائیل هم راجمع کړل او هارون علیه السلام داوم دنوم بیا الله پاک پیغمبر ور دا ورو دیم راجمع کو او خپل ټول ملګری راجمع کړل او دې ته وی چې د شپې په ټیم کې به وځو چې دا فرعون او د لښکر خبر نشي دې ټول چې کوم دی روان شو دې د شپې په ټیم کې ووتل کله چې فرعون ته او حامان ته پته ولګېدله نو هغې چې کوم دی ورپسې لښکر ورپسې کو دې چې کله بحر قلزم ته د غاړې ته ورسېدل نو د شاته د فرعون لښکر هم راورسېدو نو بني اسرائیل دا ډېر نازک مزاجه غوندې کوم دی موسی علیه السلام دوی د الله پیغمبر شاته نه چې کوم دی فرعونیان رالل توري ورسره دي مخې ته چې کوم دی دریاب راغی موږ به سکو موسی علیه السلام ورته وفرمیل الله پاک زما سره دی او الله پاک ما ته لاره چې کوم دی ښي الله حضرت موسی علیه السلام ته حکم وکړو دی دریاب له امسا راپرېږده اجه امسا راپرېښوه 12 لارې پکې جوړې شوې چې 12 لارې پکې جوړې شوې نو غرونه چې کوم دی د غرونو په شان د اوبه ودرېدې او بیا الله پاک په هغې کې هوا وچلوله هغه لارې د اوبو نه وچم کړئ دا بني اسرائیل 12 قبیلې وو 12 واړه چې کوم دی په 12 واړه لارو باندې روان شو نو دوی بیا موسی علیه السلام ته الله پیغمبر موږ ته خو یو بل نه ښکاري هسې نه چې زموږ ملګري غرق شي موږ ته پته نه لګي نو الله ورته په دې اوبو کې کړکۍ جوړې کړې کړکۍ چې کړکۍ جوړې کړې دي روانو دي چې کوم دی ووتل مخې ته او دې کې د فرعون په دې لښکر کې ټول اسونه وو دې کې اسپه نه وه جبریل علیه السلام انساني شکل کې په اسپه باندې سور شو او د دې لښکر نه مخکې شو د دې فرعونیانو نه نو د فرعون په خپله باندې نه تلو دته پته وه او د دې خپل لښکر ته ووی ګوره دا دریاب زما د یارې نه چې کوم دی وشلېدو نو دې نه تلو خو مخې ته د جبریل علیه السلام په کومه اسپه چې سور هغه اسپه وه نو دې اس چې د اسپې هغه بوی واورېد نو د په دې اسپې پسې منډه کړه نو د خپل اس راجګو دی نه تلو دا فرعون پوه په دې خبره باندې چې هغه فرعون مخکې شو منډه کړه د بیا خپل اس ډېر راکابو کو نه راکابو کېدو نو فرعون هم چې کوم دی سمندر ته بحر قلزم ته ورودانګلو او د فرعون چې څومره ملګري وو ټولو چې کوم دی بحر قلزم ته ورودانګل دی بني اسرائیل او موسی علیه السلام دی ورته کتل او د دې د مخې د حضرت موسی علیه السلام چې کوم لښکر بني اسرائیل د هغې اخري سر د سمندر نه چې کوم دی هغه طرف ته ور ووړېدو او د دې اخري سړی چې کوم دی سمندر ته را داخل شو د فرعونیانو الله دریاب ته حکم وکړو ځای دریاب پې ورغی ټول چې کوم دی نیست نابود فرعون چې کوم دی هغه الله پاک وجې ته راوویستو د خلکو دپاره د عبرت نشانی او نمونه وګرځول او نور الله پاک ټول په سمندر کې غرق کړل نو دې کې الله پاک دې ته وایي چې ګوره ستاسو د مخې تاسو ته کتل تاسو له زړونه سوځوني او ستاسو پې زړه هم یخ شو ستاسو د مخې چې کوم دی ستاسو دشمن غرق شو نو دا نعمت دویم نعمت الله پاک ذکر